بل هومیوپیتک نه ډاکټر صاحب څنګه تاسو ته مخاطب یم څنګه تاسو ته معلومه ده د اختر ورځ شپې تیریږي او ډېر شی زمونږ مریضان چې دي اکالس کوي چې ډاکټر صاحب مونږ ته د معدې مسله ده معده باندې زمونږ بوج دی معده زمونږ پړسیږي معده زمونږ سوی کوي ا دې نه علاوه چې کوم دی د معدې د سوی د لاسه د درد د لاسه او د دې د لاسه له خوب نه راځي ا دې نه علاوه کوم هغه کسان وایي چې مطلب چې زمونږ مونږ ته مطلب چې ووټینګ کېږي مونږ ته ډاریا جوړېږي که نه مختلف ماشومان پکې هم لکه ځینې پکې هغه پکې ټریټمنټ هم ورکړي دي په دې ورځو کې نو مهرباني وکړئ تاسو ته به زه دا ووایم چې غوښه تاسو زیاته کړې ده او پیجونه خو کم ده کړي دي او دې نه علاوه چې کوم دی نو خپل پچم ګاونډ کې ورکول پکار دي که نه او مطلب چې خپل چاپېریال ته کتل پکار دي غریبانانو ته هغو له هم دا غوښه ورکول پکار د هغو پکې حصه هم ده او دې نه علاوه د غوښې سره ګزاره کول پکار دي لکه مطلب چې غوښه ډېره پخول پکار دي ډېره پخول پکار دي نو بیا خوراک پکار دی چې څنګه غوښه ډېره پخه شي ومنئ نو بیا به انشاءالله نقصان نه کوي خو دې سره سره باندې الله تعالی موږ له غاښونه راکړي په دې خوله کې دا غاښونه د څه مقصد دپاره راکړي دي چې یاره موږ کوم خوراک کوو چې دې باندې موږ ټایم خړو دا موږ جویو او پخه طریقه باندې دا موږ هغه کوو معدې ته ځینې بیا معده خپل پروسس په اسانه کولی شي خو چې موږ یو جوی نه ورخوشي کوو ته یو نړۍ د بل نه سمدستي ورخوشي کوو بیا نو خامخا به معده بیا ډسټرب کېږي وګوټې داریا وغیره دا موږ ته جوړېږي ا دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ چې څنګه غوښه وخورو د سی یا د مطلب چې دا سټینګو یا سیواناپو یا مختلف ډرنس چې دي دا کولډ ډرنس چې دي دا پسې ور واړو یخ نو دغه خو موږ زهر د معدې ته واړو نو معده ښه خرابه کړو نو احتیاط کوئ معده چې کوم دی نو لکه سمدستي په خوراک پسې داسې یخ دغه ورته هسې خو هم دا کولډ ډرنس ښه نه دي خو لکه تاسو په دې پسې سمدستي دا شیزونه دې په ځای باندې تاسو سره شین چین دی شین چین هغه پیکه ور هړوئ یو پیاله دوه هغه ډېر زیات شین چای پیکه یو پیاله دوه تاسو دې په ځای باندې استعمالوئ نه هغه دی نه ډېر زیات ښه دی نه علاوه چې کوم خوراک موږ وکړو باید زموږ لږ واک وکړو لږ وګرځو نو انشاءالله زموږ دا قوت به کمي که کم کسانو ته تکلیف ډېر زیات وي نو هغه ته به زه یو میډیسن وښیم په هومیوپیتک کې ډیسټروزي ورته وایي هغه دې استعمالوي یا T1 ورته وایي هغه دې استعمالوي دې نه علاوه سیلر شربت دی هغه دې استعمالوي مختلف میډیسن په هومیوپیتک کې شته دا دې استعمالوي خو احتیاط پرهیز دا ډېر ضروري دی په دواګانو کې میاد ساتئ مننه کوم آباد اوسئ خوشحاله اوسئ اختر یو په خوشحاله